بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا ورمجرتو ویلم یا آدم اے آدم اسکن انت و زوجک الجنت ووسیجی تاوستا کور والا پا جنت کی وکلا منها رغدن ور پا غٹ زڑا باندی وخوری دا جنت سمیوے حیث شئتما چی دکم خواست استاسو زڑا غواری ولا تقربا اور تاسو نجدی مورزی حاضی شجرتا و دی درختا فتکونا من الظالمین کتاسو ورلاس بدین انصافیانو سبایاس ظالمانو سبایاس فازلهما الشیطان فشیطان دی دوارا ورغلاو کل لارسنی ورککل عنها دا دی درخت پا وجہ باندی فاخرجهما مما کانا فیه بس اللہ راویستو دا جنت سدی دوارا وقلنا اهبطوا ورمجرتو لارس امزکلا بعضکم لبعض عدو استاسو باز بدا باز دشمن وی ولکم فی الارض مستقر ورستاسو دا پار پمزک کی زیستا ومتاع فائدہ ہمستا الہین اندر یو وقت پوری. دا دوڑا آیاتونه چې دی 35 اور 34 درود سلور دیش اور 15 دیش په دې کې الله رب العزت د جنت تذکرہ کړه چې آدم علیه السلام په جنت کې وو، حضرت حوا هم په جنت کې وو، موږ ټول په جنت کې وو. اوس یې ژوه خوري خو یو درخت له نږدې مور دی د چیش درخت وه، څوک وایي د خورما وه، څوک وایي د کیلې وه، څوک وایي د چیشو. خو بهرحال علما فرمایي چې د غنم درخته وله اور د غنم درخته نه وي لیکن په جنت کې به درخته وي. الله فرمایي چې موږ ټول دغه له نږدې مور ځکه ورلاس ناانصافي به وي. هغه دوی ورلو د هغسې وکړو. ولې ورلو؟ شیطان قسم ورته واخیستی. شیطان ورته ویل چې ته دا وخوره، په دې کې د خاص مسله نشته. آدم علیه السلام د هغه څه چې وخوړل الله رب العزت دوی دواړه د جنت څخه راوایستل. اور جنت څه چې راوایستل په دنیا کې الله ورته وفرمایل اوس وخت تېر کړي، لږ وخت فائدہ د دنیا سے واخی لږ در مرګ پوری. اور ستاسو باز به د باز دپاره دشمن وي، یعنی شیطان د ستاسو دشمن وي یا به تی په خپل په آپس کې سره دشمن یاست. سبب آیاتو کې د توبې په باره کې بیان دی الله رب العزت.